مسجد نمره کې نو 6 فوټه د یو بل نه لرې جومات کې ناست دي او دقه ورځو کې لږو ورځو کې دننه د شرابخانې د ډمخانې افتتاح شوې ده. هغه اسلامي ملک چې ته ورته وایې هغه د انبیاو ملک هغې کې د ډمخانې د شرابخانې افتتاح شوې ده. په زرګونو لغړې او لغړان دا یو ځای ولاړو، ما لیدل دي یو ځای ولاړو، نه کرونا او نه مرونا. موږ تپوس کوو، تپوس زموږ حق دی که 10 لکه شیعه جلوس وباسي 10 ورځې مخکې کرونا نه ټیک شو. که جماعت کې مزګزار مز کوي وایي بوکه دې نه ده اچولې، بوکه واچوه. موږ له دې د جواب راکړي، زموږ حق دی. موږ دلته پیدا یو، لوی شي یو، بوډاګان کېږو به مرو به. زموږ سوال دی، موږ له دې زموږ حکومت جواب راکوي، بل راکوي، بل راکوي، څوک چې راکوي عربو والا دې راکړي چې مسجد نمره کې مسجد نمره په ځای پرېږده خانه کعبه بیت الله د الله کور قرآنونو باندې پابندي لګېدل وه. هلته نه راغلو نه ما تپوس کړ دی د دې ځینې خبرې بې اعتمادی رالل وي ټولې لکه د المارۍ د سیلي پې لګول دی نه بلولی ها دې نه کرونا لګي د الله کتاب نه. خدای ته وګورئ دا یا به موږ عقل کار نه کوي، تاسو موږ پوه کوئ، که ستاسو نه کوي موږ تاسو پوه کوو. موږ جواب غواړو. دا کتاب د الله دی، د ته لاس لګوم مرض لګي ښه زه خو که زما سر ځي زه دې خبرې منلو ته تیار نه دې ته تیار نه. خانه کعبه کې مسجد نبوي کې بیت الله کې تلاوتونو قرآنونو سیل بند کړ دي الماری نه بلولی او څو یې اوچت کړ دي کړي دي. او دمخانې او درامیتوب د اډې د شرابخانې د انبیاو په ملک کې افتتاح کیږي او دا بربن لغړ دغه ګډیږي لګیږي هلته نه بوکه ده نه نور څه شی دی. نو معلومه شوه عربو کې بیا دا دوکه ده. نو جماعت کې بوکه ده، ډمخانه کې بوکه نه ده، دا دوکه ده. ته ما ته رښتیا که زه تاله 10 روپۍ انعام راکوم. موږ پوه کوئ که مرض وي دې مرضونه راځي. طب کتابونه موږ ګورو، زموږ کتابخانو کې شته. چا شکی راځئ، زما کور لرې دی کنې ما به تاسو ته داسې مخامخ کول دلته نه راوړی نه شم. طب کتابونو لیکلي دي ډېر څو زمانه پخوا نزله زکام وبایي شکل اختیار کړی و په لکونو مړو. د حکیمانو کتابونه لیکي نزله زکام بګړاو شي، سینه جام شي، سړی مري. رونو چې کم مړ شه موږ به یې جنازه وکړو. پخوا به خو ټیکس مولا اخسته، دوا به ورته کوو چې پلانکی مړ شوی دی، چې ژوندی دی مونځ کوی ځان له، روجې چې راغلي روجې باندې ټیک شوه. خو زموږ چې کوم اعتراضات دي د دې جواب دې موږ له راکړي. څوک چې راکوي 10 لکه شیعه هغه عبادت کی چې قرآن و سنت کې نشته، هغې له کرونا نشته. زه هغه عبادت کوم چې قرآن کې ما ته د الله حکم دی چې راځه او کوه. عربو کې به بانګ څنګه وي، بانګ به وي او به وي نو بیا به خدای وبخا صلو فی بیوتکم کورونو کې مونځ کوئ. ای جړه تا دا بانګ ولې وي؟ اچھا سوچ وکئ. زه به چې زما ناپوهي به خدای دې ما معاف کړي، تاسو سوچ وکئ. بانګ دې له وایي چې خدای وبخه راځئ چې یو ځای مولا پسې مونځ وکړو.
ما ته هغه بانګ وښیه چې هغه بانګ شریعت کې شته او راتلل جومات ته نشته زه به تاله 100 روپۍ انعام راکړم لس ډېرې کمې دي سګرټ پې نه کېږي خو داسې ولې نه کوې چې بانګ دې نه ویله کېږي نو چې بانګو نه ویله شه موږ جومات ته چا بللي نه یو چې بللي نه یو موږ به کور مونځ وکړو یا هغه ځای کې غټه تاله واچوه جو موږ به راشو تاله لګېدل خدای پاکه موږ خو مونځ کوو جرنده لګېدلې ده د مونځ ځای نشته دی موږ ځو کور مونځ کوو جومات ته تاله ده اسانه خبره ده دا ولې نه کوې بانګونه به په حربو کې وي او بیا به ورپسې الفاظ وي چې تاسو بوزونه کور وکئ دغه وخت کې چې مټې زما روغې وې د بنج کوتک وې ما سره هغه جوار به چې په ټکول لغونې کوږ نیغ مزه نه کوي او لغونې داسې تیره مستریانو به هغه تیره کو جوار به بیا پې ټکول هغه شی دی سټ ته وله ونسم یاره زما به داسې زړه خوشحاله شي دغه بانګي باندې ولې وایي خلک دې نه راځي بانګ ولې وایي موږ دا نه وایو چې مرضونه نشته مرضونه راځي الله دې دا ملک ته نه د دې ملک حفاظت وکړي خو موږ وایو موږ سره صفا وچلېږه مال شته چې زه هغه عبادت کوم چې هغه قرآن او سنت سره ثابت دی مال مرض دی هغه عبادت کوي چې دین اسلام څه کوي چې د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم پورې اس مذهب کې دا عبادت نشته د هغه چې کوي هغې له مرض نشته ما له مرض دی اور دی که ستا څه غرض دی زه تا نه دا سوال کوم ته ماله جواب راکړي پوه کوې اخبار له د دې جواب ورکوې ټي وي له ورکوې پوه شوې نیټ له یې ورکوې حیراني وجبه ملک زه په بلې غاړې لاړم روډ چې بدل شي جو اوږی ته سړی رسېدلی ما نه خپله خبره پاتې شو الله اکبر خو ټول د دې د لاندې راځي اوس څه چلو آیت ما لوستلی ما تاسو ته ووي چې په دنیا کې په نومي مسلمان دی پریشان دی ته یې داسې خوړ غاړې ته سین غاړې ته بل څه ځای ته بوځه تپوس وکړه 3 ګیټۍ والا ورکه تپوس وکړه تېنه تا ته به رښتیا ووایي خوشحاله نشتی مولان خبرې مقتدیان منی نه د ملک مشر خبرې مرګ یاره ده زما محافظ په دې روډ چې ځي لانچر فټ دی پته نشته په چا ګوله ولي ولې بد امني ده زموږ ملک کې ولې ده دې خوارو ملیانو نه تپوس وکړئ دا بد امني ولې ده راشه چې په شریکه کلمه ووایو کلمې نه بعد زه تا ته هغه دین وښیم چې پیغمبر راوړ دی اته قرآن طلاق کا زب حق منم چې پیغمبر کم راوړ دی بیا د بدامنی راشي نشی راتلې زما رب رښتیا وای زما نبی رښتیا وای خوشو که پوه نشو من خوشحاله وم جنت ته روان یو خدای دې بوزي رونو خو ګرانه بشي په جیلی ویزا نن عربو ته نشي تللی ویزا دا عرص دی نقصان دی پکې زه دا ویم ویزا دی صحیح ده نقصان تی وباسه ایرپورټ کې د نسی تجربه وکړه لاړ شه نسی دی ته ډریوري کوې لیسن د ډریورۍ ساته لارې کې به نیولې لیسن وښیه خوله به دې ټینګه پرته وي شی پوره ساته دقسې مخکې قبر را روان دی اخو آخرت عالم دی لوی لوی عالمونه را روان دي دې له کاغذات ټیک کا تش په کلمې به ونشي زمونږ هندوان چې تا ته انجکشن لګوي بسم الله زه خدای به تا ښه کي ولې دا زما ستا هندوان نه وي دلته زه خدای دې ښه که
د زغاغه هم وی یرور کاغذات ستا چې کوم غلط دي لوی نه لوی عابد را ولا زا خسر حساب کوم کاغذات غلط دي کله چې د تفتیش ټیم راغی والله لازم نیول کېږي به زه مسلمان یم زما د اسلام والا ګاونډ نشتی ته زما ورور ته ما ته خولی شي اسلام والا ګاونډ نشته رونو زه دې ملک ډېر ګرځم ایسته وسته لرې لرې ځم هر ځای کې ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی رور د مور راوړي د پلار راوړي نه تنګ دی بل څوک دی رور اچړه رور وای رور تنګ دی او داسې کور هم شته چې پلار د زوی نه تنګ دی زوی د خپل پلار مرګ په تمه دی چې کله به مري دا څه ژوند دی زما ستا دې کې ته خوشحاله جنت ته روان تا اول کاغذات ټیک کا جنتونه به بیا ګورو کاغذات ټیک کا هغه کاغذات کتلو لپاره د الټراساؤنډ مشین دا د الله کتاب دی ګاونډ دی راوله د دې لاندې تیر باسا دې کې وی والجار ذی القربا والجار الجنوب راوله ګاونډي د سورہ نساء د لاندې راوله واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا عبادت د الله تعالی او کوي شرک مکو الله تعالی سره شی مې صدا روا الله سره شرک مکو دی وی تبا کې خاندا کار او خدای به کوي کتا سو دواړو کو نظم کار بوشي دا ناس مسلمان وای سړی خو تبا کې خدای به کوي یا زیات نیک چې وي هغه څه وایي یاره خدای به یې کوي جو ته به یې کوي تاسو به نه یې اورېدي ما اورېدي دي نه شرک نه دی نبی علیہ السلام ته کس وی ته به دا کار کوي یا رسول الله الله وی تا اجعلتنی لله ندا تا زه خدای سره شریک وګرځولم څه وایي څه مخلوق وځوه داسې مه وایه ته به کوې الله به کوي دا ته څه وایي داسې مه وایه نبی علیہ السلام منکر به چې لیده فوراً رد به یې کو نن مولوي صاحب نه لږه گزاره پکوه او مولوي صاحب دین ستا د نه دی دین ستا د پلار نه دی دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی څنګه چې نقل لري قوم ته وایه هغه شان څنګه چې نقل لري قوم ته قشان ویا که په سخت ویلې د غزې کې سخت ویا که په نرم ویلې د غزې کې نرم ویا جدا جدا ځایونه دي تبلیغ جماعت اکابرین لکھی سختی کی جگہ میں سختی لازم ہے نرمی کی جگہ میں نرمی لازم ہے جدا جدا ځایونه دي دا به سړی پیژني کوم چې دا کار کوي هغه به دا پیژني پریشانی دا وا خا آیت میں راڑو لیو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مسلمانان به دغه چګې به وې د بغداد شاهي میرانه ما نیولې لمن ستا ده دغه به یې وي اپا باباګانو مې دا زوی غوښتی دی دې د خدای وبخي هغې به داسې وي باباګانو مې غوښتی دی دا ټول جنت ته تللی خلک دی ښه ولا تشرکو بی شیئا څه ته ویلی کېږي شرک یو د الله رب العزت کار دی یو د مخلوق خالق والا کار مخلوق پیسہ مور کو مخلوق والا کار خالق پیسہ مگر زوا یو د خالق صفت تے یو د مخلوق صفت تے د مخلوق صفت خالق لمور کو خالق صفت مخلوق لمور کو یو د خزا دا نو بل د مور دا نو بل د خور دا خپل خپل صفت تے حال دا د چټول دا زنا ندی
خو نه دا ښځه ده، دا مې خور ده، دا مې مور ده. جدا فرق دی. تراله د ښځې صفت که مور له ورکې نو تبعی به وکړي، دقسې که د خالق صفت مخلوق له ورکې نو رانې به وکړي. بغیر د غوږونو نه اورېدونکی یو الله ذات دی. بنده په غوږ اوري، غوږونه شته کوڼ دی، غوږونه شته کوڼ دی، نشي اورېدلی. غوږونه شته دی، کوڼ دی، مشینې غوږ کېږي، بیا وایي ته ما ته واوره اوازه نه اورم. سترګې شته، بیا یې پهله پاسې شیشه لګولې ده، صحیح لیدل نه کوي. دا یو ذات دی. موږ په سترګو وینو، موږ په غوږ اورو، موږ ته د هغه ذات کیفیت نه دی معلوم. موږ ته د بنده کیفیت معلوم دی. ولاړ داسي، رکوع کې داسي، سجده کې دی داسي، لاس چې کټ کې نو داسي، داسې پوزه نو داسې غوږونه یي. موږ د بنده دا صفات ځکه بیانو، موږ بنده لیدلی، موږ د الله ذات لیدلی نه دی. الله رب العزت ځان لا کم صفت ثابت کړی دی بغیر د کیفیت د بیانولو نه، هغه غله حق دی. هغه چې څنګه هغه وایي هغسې به وي. کیفیت کې موږ نه مشغولیږو، موږ هغه ذات لیدلی نه دی، موږ ولې هغې کیفیت کې مشغولیږو؟ پوه شوې؟ وبالوالدین احسانا، مور پلار سره احسان وکئ. نو ته پاسا ادا تیاو کالو آبای د کور نه بار غورځوه روډ کې، ته ځان ته مسلمان وای، زم راشه مسلمانی دی وګورو په قرآن. کومې لارې ځې جنت ته ورو چېرته رواني؟ مور پلار سره احسان، دا خو یو آیت په کیسې مې راړول دی. په دې مضمون خو تاسو ته څو ځله بیانونه وشو. نو بیا وایي وبذل قربا، نو د مور پلار نه خوا خپلوانو سره احسان. چې رشتې رګ لګېدل نو ښه وکړه. وګوره وینه د یو ده، د یو نیکه اولاد یې نو یو قوم یې نو یو وجود نو یو تنه یې. انما المؤمنون اخوه، قوم پکې لاسي شیره، ټول مؤمنان رونه دي. راشه محمد رسول الله څه فرمایي؟ تمام دنیا مسلمانان انسانان کا جسد واحد لکا یو بدن. الٹراساؤنڈ ہوکا، ٹیسٹ ہوکا، زتا تیم نا مسلمان ہے ٹیسٹ ہوکا. کا کینسر راخی جا غزے خس کا، کینسر لری کا زک خبر تا جنت تا. طالب اللہ جنت را کی خوچ کینسر دے لرکتے نا. مور پلار نه اخوا خپلوان هیله د رشتې رګ د لګېدلی. زموږ چې هیله د رشتې رګ لګېدلی نو موږ چې وی وینو نو به موږ باندې غونې زیږ شي، نو موږ سترګې سرې شي ورپسې. دې سره حاجي صاحب ته جنت ته ځي، دا به ستا مخې له راشي، بیا به خفایي. نن تبدیلي راوله ځان کې، نن دې دا ناسته ولاړه بدل کا. مسلمانې گاونډ شته، زه یې نه یم قایل. زه چې څومره ګرځېدلی ما ته چا نه دي ویلي زموږ د کلي کې مسلمانۍ گاونډ شته. نشته، نشته. که د دوو وروڼو ځمکه لګېدل ده، هر یو کوشش کوي زما ګټه لږه ورته وی، هغه کوشش کوي چې دې خوا وی. د بل قوم او د بل سړي بیا څه خبره کوي ما ته؟ واغه رونه خوشحاله دي چې یو خخته ورته ځای زما زیات وی. نو کمیناتو کې د جماعت لی ورکه نه ورکوي. څو ځایه موږ خلکو په جرګه چېرته بوتلي وو، یاره وی چې دا خبره د لګېدو نه ده. مې د کږېدو خو به یي که نه، کږه دي که نه. دا کور د چا دی؟ وی دا خدای پاک ته. وی هغه غني دی، په میناپو عبدالغني دی. ستا جایداد کې خدای کور له ځای نشتي، لکه یو کړنګ دله درکړي او قبر ته دې ورسوي، زوی د خاندان دله ورسوي، دا ټوله ځمکه پاتې چې موږ پې غټ جومات جوړ کړو، غټ صحن جوړ کړو، نو بیا وبه کریمانه پکې لوبیا.
تا ته د خدای زور نه دی معلوم یې سړیه ته دا نه وایې چې دا هر څه مالا زما رب را کړي دي زما د رب کور لا ها یو سړی مې لیدلی و اگر که نور هغه اعمال ګډ وډو زه یو ځای ته چا بوتلی وم هغه ما ته وی ته راغلی زما د محلي جومات له ما پسې جرګه راویستی ما ته یې داسې وکړه هغه ورته زما کور دی پوه شوې دا جومات دی پیته مولي صاحب نسه تاله چې څومره چې پې ته خوشحالی هغه ځای کې ګټه کېده دې کې د جرګو څه ضرورت دی دا ماله دا جایداد لږ ډېر الله را کړی دی که اوس مې د سره رانه دا واخلي په ما تندرو لګوي نو بیا یو فاسق فاجر سړي نه هم داسې خبره بعضې وخت سره راوځي زما خیال سره اټومیټک جنت ته سړی رسي الله له توڼو کې د عمل مزونو حجونو چجونو ضرورت نشته الله غیرتی دی او رتی خبره وله د غیرت لګي تمام هر څه به د اوبو د لاندې کې ستا دقه عمل به اوچت کړي سیده ځه سیده ځه موږ خپل رب پېژندلی نه دی قیامت میدان دی میدان د قیامت دی یو سړی یوه نیکي ده دا عبرت له ویمه ګوره ته مو خوشحالېږه چې زما یوه نیکي ده چې ما سره به دغه کار کېږي زه تا ته د الله رب العزت د الله اکبر قدرت دغه د رحم کرشمه درته ښیمه یوه نیکي ده ورسره او جنت پې کله کېږي نشته بل د یوه نیکي کمه ده زامنو پسې لاړ نسو پسې لاړ ښځې پسې لاړ دنیا کې به ډېر نازېده چې دا زما ښځه ده دله داسې بنګلا داسې جنګلات داسې دا شی هغه شی خلک پې ځان وجني که نه یاره وایي مولوي صاحب ځان زر زمین په دې دریو خلکو خلک مرګ کوي زیمه مرګ دې نه کوي ته خپله ښځه ساته دا بل د خپله ساتي ته خپل جایداد ساته دا بل د خپل جایداد ساتي ته خپل د مال مالک قرآن وایي ته خپل د مال مالک ولې زن زر زمین باندې جنګ راځي ولې راځي که تا کلمه ویلي او تا کلمه نه ده ویلې که نه دی به د زوینه د نورو ټولو رشته دارانو نه او هغه دوست چې ده به پې ځان قربانو پلار مجلس کې راتلو باندې خفه کېده چې دی به دوست سره ناست و نن دقسې راښه چې ستا زوی خپلو دوستانو سره ناسي بوډا صاحب حاجي صاحب ته لاړ شي نو هغه تندې تریو شوي تا خیال نه دی کړی ته لږ د تندي ته وله ګوره 12 بجې اودي کې 11 دا علامات قیامت کې دا یوه دا ده چې دوستان به د عزتمن عزت ځای باندې کېنئ او مور پلار به د بې قدرۍ ځای باندې کېنئ دا هغه دور دی ما لیدل دي ته خو ګورې نه ته اوزګار نه مخکې جمعه کې ما ووي وامتاز الیوم ایها المجرمون آیت مې ووي مې نن موږ ټول یو ځای ناست یو سړی به د بوټانو غل پکې ناسي هغه جمعه باندې زه چې بار ووتم یو کری کور دی مې ویړه ده نه وي بوټان یوړو مې ما نه ویلي چې پکې ناست دی چې ما ووي چې پکې ناست دی نو خلق په نظر ساتي که نه په نظر ساتي که نه یارونو مسلمان ملک دی که نه جمعې مونځ کیو خدای کور کیو دغلته نه بوټان روزانه وړي یاره جمعه به ونیوړو خو دا تېر شوی باندې خبرې ډېر خوند کړی ما ووي مې پکې ناست دی نن غل ساز یو ځای ناست دی قیامت کې الله وی غله دي جدا شي زانیان دي جدا شي ډاکوان قاتلان دي جدا شي وامتاز الیوم جدا شئ نن ورځې ایها المجرمون او مجرمانو جدا جدا شئ نن ټول یو ځای یو مې د بوټانو غل به پکې وي هغه زما خبره باندې عمل وکړو ښه ونې بوټانې یوړه ځان له پوه شوې سړی کري کوره مې اوس څه چلو کو سړیه خدا چې مې ویلي نو بیا خو به خیال کوو که نه سړیه ولې قیمتي بوټان راوړي ګزارې ونه څه شی راوړه الله اکبر خبره ما کوله الله اکبر ښه نو وبذی القربى والیتامی والمساکین خپلوانو سره احسان خبره ما کوله موږ مسلمانان یو دلته دا یره ده
یارونو د کافرو یو ملک کې ما په خپله هغه خبره لیدل ده د کافرو په یو ملک کې د مسلمانانو جماعتونه ډېرو کافرو ملکونو کې شته دی کافرو ملک کې مسلمانان لغونې جماعت ته راغل دي یو سره داسې چرته ډېرو سره یې خو هغه یو دا کار کړ دی غټ موبایل د دې موبایل د دومره 50-60-80 هزار باندې کیږي غټ موبایل قسم په خدای بار خپل بوټ کې ایښی دی بوټ کې داسې ایښی دی نیمې نه زیات بار څرګند دی بوټ کې خو ټول دننه نه راځي داسې ایښی دی دا زما بوټان دي زه چې ووتمه بیا به موبایل جیب کې کېدم دې کې ګډې وډې خبرې خپل یو سوچ یې کړی کافرو ملک کې د 80,000 موبایل بار بوټ کې ږدي بیا موز کوي زی موبایل مومي ستا د مسلمان په ملک کې چې د مسلمان په نوم جوړ دی اسلامی قوانینو دعویدار دی ټول دا ضلع مثلا کم سے کم زما د مسلمانانو دا په دې کې ته بوټ بار سکے جماعت کې نشي پرېښوی سوره فرق دی د مسلمانۍ کې 80,000 موبایل بوټ کې خیره څوک نشته چې را لرې کي تېنه پټ کي او زمونږ د خټو لړلي بوټان د ستنې خوا نه وړي معلومه دا شوه فیل یو پاس نه یو فیل یو منګ عمل د الله په کتاب نشته کمتر یو عالم بی چې هغه قرآن کریم کولاو کی او قوم ته یې قومه 15 منټه راکوي الله رب العزت دی صورت کې پدی آیت کې دا وی دا کمتر دی ته یو قصه وکړه بل به یو قصه وکړي زه چیزو دین تش قصو ته پاتې شو دین قصو ته پاتې شو په قصو به ونشي دین خوبونو ته پاتې شو په خوبونو به ونشي نن سبا چا خوب بیان کړ دی غوبل په دنیا کې شروع دی ویدای ولې بیان کړ دی نو دی عالم صاحب غلطی دا کړ دا د دې خوب بیانولو ضرورت نه منګ داسې حالت کې نبی ولید دا چلو شاغه چلو شو دا غي تفصیل کې نظم هغه تفصیل د نبی د ګستاخی دی دا غي باندې ناراضم زدا وېما چې خوب مسله خدا وا چې خوب به هر چاته وای نه په منبر څنګه وای دار څوک چې وای خنه کوي په منبر څنګه وای بیا داسې چې هغې ظاهر خنخ کاری ظاهر د هغې نه یو لوی انتشار جوړېدونکی دی ولی وای می ویا ګورئ تبلیغ سره خو باید ځای راځئ بعضې موقعو باندې علماو ته خبره کوي وی صرف صرف عالمان بزی دغه ځای ته دې تمبو نه اخوا لاړ شئ هغو سره یو عالم په هغه ژبه کې خبره کوي هلکه امي لاړ نشي ولې دا دین امي باندې بد راځي او داسې بد به راشي چې پرتوګ به یې لړلې کور ته وړي دغه مولاله چې کومه خبره ده که دا د امي واورېده ګېډه کې به یې دړ شي پرتوګ به یې خراب شي نه هغه وایي ګورې خبردار دا عامه خبره نه ده دا د صرف مولیان واوري مولیان د مولیانو په ژبه پوهېږي هغه مسئلې تعلق داسې دی که عوامو ته شي بغیر د فتنې د انتشار نه ای کې بل څه شی شتی نه امي د پونچ نه لرې خبره ده د دې وجې نه لوی علما چې تېروتي دي مثلا شاه اشرف علي تھانوي صاحب نور هغوی به وایي مولیانو خپل تقاریرو کې هغه لفظ استعمالوئ چې امي نه امي جټ نه جټ سړی د هغې تح ته هغې هغه ویښ ته ورسي زموږ نن څه دستور دی هغه لفظ استعمالو چې مولیانو دماغ وچورلي یاره دا لغت د څه ځای نه راووخت خپل د علمیت اظهار دا یو زموږ د شیوخو دستورو ساده جامه کې به ګرځېدل چا به نه وي چې دا مولا دی زه یو ځل دلته څو کاله مخکې رمضان
زه د دې کمرې نه راووتم جو برنډه هم ډکه ده نو دا دننه جومات ډک دی روژه خو د مونځ سیزنې که نه زیات راځي لکه دې ممبر ته چې راتلم نو جومات ډک دی دې دروازه باندې راتلم یو بوډا کاکا ونیولم نشته دننه ځې دننه مزه سړیه اخوا ځان له ځې وګوره ما ورته کاکا زه ډریور یم د دې خلکو که زه لا نړم نو دا ټول حق هریان وږي تږي اجمړه بشي ما پرېږده زه ډریور یم چې ګاډۍ وچلوم بس ته سړی پوه شو بیا زمونږ شیوخ دا دستورو نه خپل ظاهري پوزیشن د علم جوړ کړی پوه شوې نبي علیه صلات وسلام په لارې بچته د هغه ترتیب هم دغه نن زمونږ لویه چغۍ یا خدای پاکه نو په نخرو جامي د جمعې پر ورځ یو جدا څه شی په شا کړی راغوستی یا خدای خطیب دی دا څه سنت دي هسې تپوس کوو ځان پوه کوو دا څه سنت دي راشه زه تا ته جلک د محمد رسول الله د طور وښیم عمر صاحب هم دی محمد رسول الله دی مدینې ته تللی دي خلک راځي د هغه بل صحابي چاپی ته کېناستل نبي علیه السلام ځان له ناست دی نو هغو بارې نبي دا دی څه چل دی نبي دا دی نبي علیه السلام ځان غلی کړی هغو باندې سورې کوي او احتیاط او څه ترتیب ورسره کوي وروسته پوه شو چې محمد رسول الله دا دی دا تکالیف نه و یرونو دا و چې منګه راغستی دي دا نه شیخ الهند صاحب تاریخ دی وکتی شي ساده لباسو د عوامو کې به چې روانو چا پېژنده به هم نه چې مولا دی اوس مولوي صاحب چې رواني د بلار به میخې عمره به دته بالغي داسې به د ده ناست دی داسې به د ده سملاستېدلي داسې به شپږ امیان چې کوټلي هغه به چاپي کوي دې ته مولا وایي نه رور تکلیفونه پکې نشته دی اسانه سمه ساده خبره ده پوه شې په تا به ناشنا لګي زمونږ شیخ القرآن مېلمانه راله زما مضمون پاتې شعر دی اوږد شعر دی اوس خبرې اترې کوو خبره خلاصو دا روغ مضمون دی انشاءالله آینده جمعه باندې ژوندي پاتې شوه که کرونا چېته ولګي جو بیا دوا کوئ خبره داسې ده چې مېلمانه راله بای شیخ القرآن دی دومره پلکاو شاګردان دي داسې د عرب عجم کې د هغه نوم دی راغله لوی لوی علماو څه پکې امیانو شیخ القرآن د ګټې خټې مصري دیوال کې دیواله خټه ورکوي ټاټکي کې نو کپړې هم لړې دي لاسونه لړلي دي هغه دور د ګټه خټه وه دا سیمنټ کې سیمنټ ورته وایي دا اوس دا خلک څه تپي را تپي پخوا دغه ګټه خټه وه هغوی دلته کې هغه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب سره زمونږ کار دی اوی تاسو والا کټ وی ما راخ که مې دې ته تاسو کېنئ ما ټاټکي دوه ډک کړه مستري ته مې کېښله لاسونه مې وینځل ما تاسو خدمت وایئ وی موږ ته هغه راوله ما ته خدمت وایه وی هغه ته دا څنګه چل دی وی بس دغه چل دی نو دغه چل دی بیا سایتونو کې څه خبره وه سایتونه یې وی دا منګه کې په دې باندې تاسو پوه کوئ بلکل ټیک ده هغه 5 منټو کې خبره خلاصه کړه موږ خو په دنیا مولیانو وګرځېدو موږ له د دې خبرو جواب چا نه و راکړی وی دا موږ نه ده دا زموږ د شیوخو زموږ د استادانو کمال دی دې کې مهارت الله هغوی له ورکړی دا دشمن دوست ټول د دې قایل دی پوه شوې دا الله هغوی له دا یو مهارت ورکړی و نو دې کې ته څه وایې زمونږ یو عالم دی علامه احمد شعیب خان ورته وایي ځوان سړی دی پوه شوې نو هغه چې دا آیتونه راړی که نه سړی حیران شي خو چې داسې کي جو بس هغه قرآن خلکو ته راواړی وایي دا آیت دی تاسو ګورئ الله داسې وایي بس دا قرآن لار ورکوي ورله نو اوس دې کې ته څه وایې مصر هم د دې جواب نشته دا روان تقریر کوي پنجاب کې کوي بل ځای کې کوي دلته کوي فوراً بس تا جو داسې آیت به راوه داسې چې کی جو هغه ځای مخامخي موږ نه کېږي دا یې زموږ د شیوخو شاګردو په دواړو سترګو ړوندو کالو خان ورته وایي په هغې کې زموږ دوست سړی و ډېر ښه سړی و هغه په دواړو سترګو ړوندو دا قرآن کریم یې داسې یاد کړی و چې ته څه وایې
چې القرآن به وي هغه به دیوال ته ډډه به والی وه. ما لیدلی و زمونږ دور کې هغه ښه تکړه و، ډډه به یې والی وه. حافظ صاحب څنګه حل وي؟ بس خبره ده، دنیا وینم نه قرآن ټول وینم د الله په فضل سره، زړه کې وینم دنیا راته څه شی نه ښکاري. نو 1200 طالبان ما په خپل په دې سترګو لیدلی دي. هغه ته به ناستو، دا سترګو والا لوی لوی پټکو والا دا به ناستو او به قرآن تفسیر کو. حیران به ورته سړی دا یاد کړي څنګه دي، داسې یادو. دا د قرآن کریم کمال دی. مطلب دا دی چې قرآن کریم وایي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مور پلار سره ښه وکړه. دا څو ځای وایي وَبِذِي الْقُرْبَى، خپلوانو سره ښه وکړه. نن ښه کوي؟ نه وایه نه کوي. ښه نه کوي که نه؟ په کومې لارې رور دا سړی جنت ته ځي؟ دی الله بوزي خو لار وښیه په کومې ځي؟ خپلوانو سره احسان، والیتاما، یتیمانانو سره احسان. نو ما چې کوم لیدلی دي د مانسرې نه روارۍ را روان که تا کوټ کې زمونږ روډ باندې اخوا بدکل ورته وایي یا ابڼ ورته وایي. بدکل نه چې واوړي ابڼ نه لږ دی خوا دې ځای کې سین ته یې که کشر هلکو بچه ستا زه فوټو اخلم ویډیو جوړوم، داسې اوبه ونیوي سین دی منځ کې ګټ دی دی هغې ته که ته دلته کې کښېنه زه ستا ویډیو جوړوم. جو هغه فوټو موټو یې والا واغسته بیا چې لتې سره ووو که نه نو سین کې لاړه غریب لغه لامبو نه د سین نه څه خبرو، سین ډېر ګران شی دی پوه شوې. هغه لاړ دې کې د پولیسو چته ګاډی و سړی گرفتار شو. لږ وروستو چاپای ماپای نه کباب مباب ورکول نه وروستو بیا به یې پرېښي. موږ خدای نه دا امید دی انشاءالله ترتیب دا چې زما د ملک دی پوه شوې. دغه چې جج دغه ځای کې زه وی که نه دی به ما د تاکوټ پل منځ له بوتلی و دیکه کړی به و. هغه رواره پسې ځه سمکاره شو دیکه بدل دیکه خوره اوس دیکه پوه شوې. لږه ونې ځمکه وه د رورو، دا یو زوی و د رورو، نو رور یې مړ شو خو پوره ځمکه وه د دې هلک وه. دې سیند ته دیکه که چې دا تیکه زه وخورم نو ښه ده که نه وخوره اور به وخورې. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. کسان چې هغوی خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم دوسي شی خوري زما رب وی دوی خوراک نه کوي، دوی اور خوري. اور شیشې خوري، سکورټې خوري، اور خوري. انما یاکلون فی بطونهم نارا، دو خپل دې ګېډې ته اور اچوي لګیا دي. مسې د کلمې بري وسوځي. قرآن وی یتیم مال اور دی. انما یاکلون فی بطونهم نارا، دوی اور واچو ګېړو ته. علما د یو سړي خبر له لاړ کتاب تفاسیر لیکي. سړی مړ شو، وارثان دې وخت کې نشته، ډیوه بلیږي رونو. یو عالم پاسې ډیوه یې مړه کړه. نور وی سړی مړ شو تا ډیوه مړه کړه، تیاره دې جوړه کړه. وی لږ صبر وکئ وارثان راشي هغه به بله کي. لږونه کښېنئ تاسو مطالعه کوئ کښېنئ. وی دا څنګه چللی؟ وی دا تیل د دې سړي ملکیت و بلېدل موږ دې حلاله رڼا کې ناسو. دا سړی مړ شو، دا تیل و دا ډیوه دا تیل دا میراث ته لاړه. وارث به راځي اوس به یې بلئ.
زمنګ حرام رڼا کې نشو کېناستی هغه علما نور سترګې یې له رڼا شوې واقعي وې دا خو موږ په غلطو نو بیا یې زوی کې څوک راغی نو ډیوه بله کړه دا علماو بیا موږ تاسو نږدې دور کې چې لیدلی دي نو د یتیم مال به یې راواغسته ما تا ته در بخلی دی بل هغه بل ته بخلی دی ادی خو جو مخلی دی کاکا اسرائیل مخلی دی مال ما تا ته بخلی دی ادا د دې سړي و دا چې کوم فرشتو مخلی دی او اخلی دی نو بیا به مولوي صاحب چې غټ پټکي والا لږ زیات واغسته ټوپی والا له به یې کم ورکنو دا ترتیب دا نوم یې والا سخات ایښی سخات څه ته وایي غصې ته ان سخط الله الله پہ غصہ شوی دی و دا سین قاف تواو د سین خاو توا سره یو لګو سخات ته نو رښتیا ویلی دی د خدای غصه وی شروع کینه تیرا کی کینا خدای غصه وی شو یو سکور ته لغونی ټوکړه د خدای د غصه یو سزان سره د خدای د غصه ټوکړه به منګ یوړه ځان سره ٹھیک شو شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر واقعه بیانوله وی زمونږ رشته داره وه مشره زنانه وه وی والده مې ژوندی وه هغې ته هغه راله وی زما خاوند مړ دی دومره ورځې شوي دي ما لږه ډوډۍ کړ ده او دی خو د چا خیراتونه نه خوري خو را دي شي مېلمه غور به وکړي کېدي ني ورسره کیني زما غم خادي کټ وی زما والدې ما ته ووي چې هغه راغلی وه مشره ده رشته ده زموږ نږدې ته که نه هم خورې که نه خو لاړ شه دغه خیرات له دغه ځای ته لاړ شه بیا مورې بلکل ځم به ولې نه ځم ځمه بلکل ځم ته دوا کوه سره چې القرآن وی رالو زه رالمه وي پنځه شپږ دي که اته دي که لس دي دا کټونه به یو ځای کړ دا ستا ډیسکو زمانه نه وه دوه کټونه به یو ځای کو کټکۍ به و د ملا غټ پټکۍ به و منځ کې کټکۍ به و چاول به و چرګان به و چاپیر ته زبرګان به و سامیان سمولیان به و پوه شوې دا شی به یې دو خوړ دا ترتیب ما په دې سترګو لیدلی دی او په ما الله خورولی نه دی یا الله شکر دی پینډه کېناسته زه کېناستم خانک کېښودی شو یو چرګ پې له پاسه غریبۍ کې پروت دی مایابای او دا یتیمانان دي نو هغه د لوږې دورو په مړه ډوډۍ چېرته وه هغو دې ته ترسخېږي پس یا الله چې د مولیانو وخوړه موږ خو پاتې شو داسې ګوري دې خانک ته داسې ګوري وی په ما باندې اور بل شوی مایابایم علما دي ستا مخکې خوراک نشي کولی ته لر شه چې دوی دا ډوډۍ وخوري هغه لاړه دننه مولیانو وی جی بسم الله کوئ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا مولیان اللہ سن راخ کر لکھو پویدل پارا بائی بانی زولا گرما پوشم چه دوی خوص نخوری چه نخوری اگا چرگ میں زره زره کا لکانو زر زر خورای اگوی غویلا وی مامودا بیا دی مودا اگوی جو بیا موتا جو زر زر خور مولیانو لاسونا راخ کا جو پیر اٹا کولا جو لاړل خپشل ما غا چرک پی خواو خوراو ما زیزان لبی کوای لوخی می یوڑو یا لکه دا خو دو ندا خوڑا دی ما یا بایا غولا خلق بیزی علالی غولا خلق لولی کار کئی تا چرگوٹے وانی دے خیره چه کم دے نو لوی علماء چې یو چې کم دی نو سړی ورته کتی نشي د شرمه د سخات دا پیړې چې کم دی نو هغو دا شی هغه چرګ چې د سانګ مانګ به یې رسېدلی کې خوړلی نو خوړلی به یې پته یې نه لګي پوره دا بنګور نه خوري دي سموال دی هسې وچو چاولو ته بنګور وایي موږ هلته پاتې شي ډېره زمانه ها وده دوی د پلار شومه وکم ما دوی له ما به یو خبره تا ته ونه کمه چې ستا پکې خیر یا ستا د بچو خیري وی بچیا وایا ما ته چې کله صدقه کوې که نه دا بچي دې مړوه بچیا دو بنې کېږي ما قسم په هغه رب چې تا او زی پیدا کړي څومره ثواب چې تاله به الله د دې په ساتنې راکوي دومره د دې په ګونو والا باندې نه راکوي
او ته دا غلطه کوي دې غریبۍ دور کې دا وږي دی ته نور مړی تاسې ځان کړی وی بچیه دقسې به کوم دوله د پلار شومه ورکم ته ورګته دوی به مانه بیا وخوري دا پخوا لوی کنځلو ته ما ستا د پلار شومه وخورمه کې شومه وکمه وي دا قصې وي یو دا دورو نو موږ ته ټوله دنیا زموږ دشمني ولې کوي موږ د یتیم مال نه دوی په سوک والي دي د یتیم مال یتیم ته پرېښی دی دا زموږ تاریخ دی نکاح به یې کو تره زوی د جنۍ چې نکاح یې ورسره کېږي هغه به د واک واله که دا غوبل به دې ناوې سره خته او واک راکه زه ستا دیني رور یم دا کم دینو غوغا به خطا قسم په خدای د سمې په بعضې علاقو کې درې ورځې به نکاح واک اخیستی کېده 3 ورځې د تره زوی او د تره لور پرځولو او ورته هغه لالی چې ورکړل هغه باسې سپېږمې واضح دی کلاوي دی به بندې دی به چې کله به دا واده کېږي هغه لا لیدلې نه ده او دلته پرځولو کې کشتي شروع ده دا نکاح موږ رالو تره زوی موږ څوک سره و لرې شه نکاح واک پلار سره دی ماما سره دی رور د خور رور سره دی رور دی ورته خبر وکړي چې تا موږ پلان کیله ورکو ګورئ که هغې رد وکړو نو نکاح دې نه کوي که رد یې ونه که خبره خلاص سره مونږ خو دغه وکړه مونږ ته وایي تاسو څه وکړه مونږ دغه وکړه که نور مې درته شمار کړه جمعه به پرېږدې کور ته به لاړ شې د خفګان نه نو چې نور درته نه شمارم دغه وشله پوه شوې دنیا کې علما ربانیینو کار کړی دی دا قرآن دا د دې قوم هدایت دی چې څو پورې په دې پابند نه نو یې رور په کولو غوږونو واوره ستا مخې له به راشي چې جنتونه نه میلاویږي د الله حکمونه دی نه منم جنت ته ځم پوه شوې نشي کېدی دا ګاونډ څومره حق دی د دیوبند لوی لوی علماو تاریخ موجود دی چې کیله کیله مالټه دقسې پټونو والا که نور شیشې تا ته به یادي دا څیزونه به یې چې کور ته راوړل چې د کمې پټ د کور نه باروځي یو خو نمرود دی که امرود دی خو ته ژوندی تیری ګاونډي ایری خو ژوندی تیری مالټې پټ خو ته خوړلی نه شي کیلې پټ نه شي خوړلی او د کور نه باري نور ګاونډیانې ویني هغوی به څه کول دا پټونه به یې پټ تیلی کې واچول لرې به یې یوړل خخ به یې کړه چې د ګاونډ بچې دا پټ ونه ویني زه هغو له پوره ورکولی نه شم غریبي ده زما بچو خوړ هغو نه خوړ روانې دی ګاونډ ته تکلیف میلاویږي داسې ګاونډونو ما تا ورسره څه کوو هغه جو ما تا ته تجربه شته ده ما ستا پکې ګیره سپینه شوه ما تا چې ګاونډي سره څه کوو هغه ما تا ته پته ده پټونه به یې بار ناروا ګڼل د ګاونډي بچوړی به وګوري زړه کې به دغه شي چې ارمان دا ما هم خوړلی وی چېرته دا درد دا به ما له ذریعه د جهنم وګرځي پوه شوې لرې به یې خښول ته هم چې وړې توره تیلی کې وړه څه داسې کوه چې لارې باندې ماشومان ونه ویني چې وی لیدلې که نه هله به چې ایسته راشه ایسته راشه یو دانه ترې نوله ورکه اشه چې اجمیري په کلي دي 2 درزنه کیلي نو وبه شي زما خیال سره وبه نه شي نو څه طریقې سره وړه که نه چې په 1.5 سله 200 درزن دی چا نیکه به یې چاله ورکي بیا دې حکومت کې کرونا دور کې ګرانه ده که نه ګرانه او داسې ترتیب باندې وړه چې دا ستا ګاونډ ته نه تکلیف میلاو نه شي تکلیف ورته میلاو نه شي پوه شوې وبذل القربا والیتاما والمساکین غریبانانو سره احسان مسکین دی یتیم دی هغه سره احسان ته کور جوړی فضولیاتو باندې دومره روپۍ په ډیکوریشن دی کسی شي باندې لګی چې لکاو روپۍ لګي ته داسې وکړه ضروري کار وکړه چونه مونه ورکړه سپین سیمټ ورکړه دا 2 لکه چې ستا په ډیکوریشن د بنګلې نه بار لګي دا خپل کلي کې غریب له ورکړه زما امید د رب نه دی چې ته روغ جنت یې ته صحت د جنت ته روان یې ته چې دا 2 لاکه د غریب په جولۍ کې کېږي خدای ته وګوره سړیا هغه به د زړه نه داسې د بړاس دوا وکړي چې زما د قسمي جنت ته به پې ورسي دا تاله ښه نه وه څوک مني نه یې مني
د تبلیغیانو معنی راشه کنه وایم درته هغه وی دا اتیا الله کو گاڑی کې شب جمعه لراتلون کیا امیر صاحب اتیا الله کو گاڑی کې شب جمعه لراتلون کیا امیر صاحب دا اتیا الله کو گاڑی خرڅ کا 50 لاکھ واخلا 75 لاکھ د خپل کلی غریبانو باندې او ایشا کاغذ واخلا نمونه ولیکه څوک څوک تیار دی یو نوم لیکي موږ سره قسم په خدای نه لیکي نه لیکي ولی لیکي نه لیکي او د صلیخت الله کو گاڑی کے رات دن کیا امیر صاحب دا خرڅ کا 5-6 لاکھ گاڑی واخلا ستا گزاره پی کیگی او دا 35 لاکھ د خپل کلی غریبانانو باندې ویشا زمان نه منی درې وند د مشرانو منه ته نه زما منی نه دغه منی ته د کرګې کده باندې ته نه زما منی نه دغه منی جمعو کا بوټان چې روک شو دوا ماته کوا سیر د کورته نور شیره ها سما خبره ده والمساکین غریبانان من احسان کلی کې لس غریبانان دي اتیا مالدار دي قسم پر رب چې دا غریب د سره خوځینا دا اتیا مالدار دا لس غریبانان ساتل شرور چاول ول ورکول شي چپان ول ورکول شي منګ الله را کړی دا غم مکوا پریشان نشي کله چې ستا ضرورتي دعای ته دغه ته غلونه ما توای روپے بدر کوم د سلیوانه تاسو لیدلې دي دا د قران د کې دن لار نه د کړي د سلیوانه ته ځکه نه یې کله قران تا کې لار وکړه د سلیوانی به تډیر ویني منل نه ضرور په تلاوتونو په ختمونو به نشي تراو کې لستلو باندې به نشي تراو کې لستون کیا په ختمونو لډوګان ویشون کیا دغه قرآن چې تا په تراو کې ولس قاری سے بولس تا په غوړ لډوګان خوړل دی کې وی وات النساء صدقات ان نهلا د خزه مہر دې په خوشاله ورکا تا خو نه ور کړی اصل لټو کړی د سینره رښتیا ویم زما خیال سره دغه سیدن قرآن ختم جو لډوګانو خوړه منګ جنت ته ورچرو مولوی صاحب خو مخ کې کال جنت ته تللې او سپینه جامه دا اوچت ځای باندې ناسته ادا رستو خو جدو پس روان دي ټول جنتیان دي او لډوګان خوړون کیا لستون کیا اوردون کیا ختمون کون کیا دغه قرآن کې وی دی یتیم مال اور دی تا خلص کنال دی یتیم پزمکا آخوا گټای قیدا او لڈو خورون کیا سوا د جہنم نستا بل زی نشتری تو دا راستا مخیل باراشی دروغ جو ما سر وپاتی شی کنا والصاحب بالجنب والجار جنب گاونڈی درے قسم دے سر کافر یو حق دا گاونڈ مسلمان او گاونڈی دو حقو نشل دا مسلمان دا گاونڈ رشتہ دار گاونڈی درې حقونه دي مسلمان دے رشتہ دار دے پا گاوند دے دا درې حقونه دي دریو حقونو والا نه ما تا خټقونه وخګل دي ولې داسې نه ده دروغ مو ګوره جمعې ورځ ده او جمعې پر دې مولیان وي دروغو کې ګناه رشتہ دار سره ما تا څه کړ دي درې حقونو والا گاونډي راشه یا رسول الله دا زنانه ده دې کلي کې او هغه گاون سره خنه ده نور تمام شپه الله تعالی دا تهجد کوي نبی علیہ السلام فرمایل جہنم کې دا لاړ شورته وایا استازه جہنم نه علاوه بل زشتینا دا دین محمد رسول الله راوړ دی هغه دا ویل یا رسول الله دا بل زنانه دا بل زنانه دا تهجد نشتره گاون ته راضی ره تکلیف نه ور کوي فرایض کوي تهجد نشته لاړ شورته وا استازه جنت کړي الله دې زموږ سره ټول زونه جنت کی الله دې دا کابل زمون گاونډي ملک دې کې د موږ ته د عمر غونې اسلام خو یا الله د عمر غونته رضی الله تعالی عنہ غونته اسلام موږ ته خیا ټول دنیا ته دا جلک خیا الله دې مسلمانانو آپس کې اوس اتفاق راولا کافر ته نزیل او باسه چلری شي چې اتفاق راولا چې دنیا وګوري امن څنګه دنیا وګوري دا بدانتیا دیانتګری څنګه دنیا وګوري چې مولیان حکومت چلول شي کنا
ها تا ته به پته ولګي دی وایي څه چل دی اسمان ته نشي خطی اسمان ته ستا هم پلار نه دی ختلی خو په جاز کې به ختلی ها ویرې چې دا نوې دنیا ده نه دا ذهن نه وباسه دا پټکو والا ګیرو والا د څلور کونجه دنیا د کافرو نه ښځې واغستې که نه خفه کېږه پیمان زه خو پې خوشحالېږم ټولې کښېنو داسې که نه تا ته ګیره او پټکې او ملا او محراب او منبر سپک ښکارېدل هغه ملنګانو هغه اوبو کې لمدونکو دومره شوړې وچه ډوډۍ خوړونکو په ښځه د کافرو ولګېدل که نه ته پې مه خفه کېږه